نو ورته ووایي چې زه یرومه تاسو د عذاب نه، هغه عذاب چې کوم په عادیانو او ثمودیانو باندې راغلی و. په دې دواړو قومونو باندې الله جل جلاله عذاب راوستی و. قوم عاد دا د حضرت هود علیه السلام او ثمود دا د حضرت صالح علیه السلام. عادیان وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حضرت هود علیہ السلام ورتا او فرمایل د الله جل جلاله نه ما سوا د بل چا عبادت مکوئ او صرف د الله جل جلاله عبادت کوئ. خو لیکن دوی ورته په جواب کې وویل قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، تا خو ډېر بېوقوف او کمعقل سړی، وإنا لنظنك من الكاذبين، او ته ډېر زیات دروغجنې په دې خپله خبره کې چې ته وایې زه د الله پیغمبر یم. انو پیغمبرانو ورته به خبره وکړه او د هغې په جواب کې به قوم دارنګې جواب هغه ته چې دی نو ورکړو. بیا ورته دوی ویل چې ښه نو الله جل جلاله پیغمبر ایله ته مونږ ته رالېږلی، که چېرته الله غوښتې چې پیغمبر راولېږي نو هغه به ملایکه رالېږلي وه، ته یې خو زمونږ په شانته انسان یې، نو لهذا ته پیغمبر بلکل نه یې. که الله مونږ دپاره پیغمبر رالېږل غوښتې نو فرشته په شکل به یې رالېږلی و. او بیا ورته وایي چې مونږه په هغه توحید باندې چې ته یې مونږ ته بیانې هغې باندې انکار کوو، یعنې ستا خبره مونږ نه منو. فاما عاد فاستكبروا في الارض، دا تفصیل دی. عادیانو هغه چې دی نو تکذیب د پیغمبرانو څنګه وکړو؟ هغه دا و چې عادیانو تکبر وکړو په ځمکه کې د ایمان نه، یعنې د ایمان نه یې ځان لوی وګڼو او ایمان ته یې ځان محتاج ونه ګڼو. او بیا چې ورته پیغمبر ویل عذاب د الله به در باندې راشي، نو دوی خپل قوت ته وکتل، ځکه دا طاقتور ډېر زیات په قوت او طاقت کې دا ډېر زیات مضبوط و غټ. نو دوی خپل طاقت او قوت ته وکتل، نو دوی ویې من اشد منا قوه، زموږ نه هم په طاقت او قوت کې لا څوک سوا شته. مقصد یې دا و چې موږ خو طاقتور یو او مضبوط یو، نو لهذا که د الله عذاب را باندې راشي نو هغه عذاب به د خپل ځان نه موږ د خپل قوت او طاقت په وجه باندې دفع کړو. الله فرمایي اولم یروا ان الله الذي خلقهم، آیا دی نه ګوري چې دی خو هېڅ هم نه و، الله جل جلاله دوی چې دی نو پیدا کړي دي، نو هغه الله دوی نه په طاقت او قوت کې زیات سیوا دی، نو عذاب پې الله جل جلاله چې کله راولي نو بیا به دوی دپاره خلاصېدل نه وي. بیا به دوی باندې عذاب راغی د تیزې سیلۍ، یو تیزه هوا الله جل جلاله په دې قوم باندې راوسته او عذاب الله جل جلاله په دوی باندې راوستو او الله جل جلاله رسوا کړل. ثمودیان دا د صالح علیه السلام قوم و اما ثمود فهدیناهم، یعنې مونږ ورته لاره سمه وښودله، سمه لاره مو ورته وښودله، معنا دا ده د هدایت اسباب مو دې ثمودیانو ته وښول، خو لیکن د هغې نه باوجود دوی غوره کړو ړوندوالې په هدایت باندې، دوی ړوندوالې غوره کړو، یعنې کفر یې غوره کړو په هدایت باندې، هغه چې څنګه ړانده و حق ورته نه ښکارېدو، بس هغې یې ترجیح ورکړه او د پیغمبر خبره یې ونه منله، نو په دوی باندې هم الله جل جلاله عذاب راوست د صاعقې. صاعقه معنا په دوی باندې درې قسمه عذاب راغلی و، یو عذاب په دوی باندې د تندر راغلی و، او دویم عذاب په دوی باندې د زلزلې راغلی و، او دریم عذاب په دوی باندې د صیحې راغلی و چې حضرت جبریل علیه السلام چغه وواله، د هغې په وجه باندې الله جل جلاله دوی چې دی نو مرداران کړل. ونجینا الذین آمنوا، په ثمودیانو کې چې کوم خلکو ایمان راوړی و هغوی ته الله جل جلاله نجات ورکړو. ویوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون، دا تخویف اخروي دی، دې نه مخکې تخویف دنیوي و. د قیامت په ورځ باندې به دا ټول دشمنان د الله جهنم ته راجمع کړی شي، یعنې دوی به راجمع کړی شي چې کوم خلک د الله دشمنان یعنې کافران او مشرکان، فهم یوزعون، بیا به دوی راحصار کړی شي. معنا دا ده چې دا ټول خلک به د قیامت په ورځ چې کوم دشمنان د الله دي راجمع به کړی شي، بیا به د سفندۍ دپاره دی لږ ایثار شي، نو په ترتیب باندې به کړی شي او په جهنم کې به چې دی نو به ګزار کړی شي. چې کله جهنم ته لاړ شي او ور وغورځېږي نو په هغه ځای کې به دوی د خپل جرم نه انکار کوي، بیا دوی به وایي چې یاره موږ خو دا ګناه نه وه کړې،
دا مونږ وکړي دا مونږ وکړي نو تدې چې هغه خپل اندامونه او په دې باندې گواهی شروع کی بلکې حدیث پاک کې راځي مسلم شریف کې حدیث دی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ د رسول الله مبارک سره راستو وی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي بي خاندل پیغمبر علیه السلام مسکی شو بي خاندل وی بیا موږ ته تاسو رسول الله مبارک هل تدرون مما اضحكوا اے تاسو ته پته راولې خاندل موږ وی الله رسول الله علم دی او الله تعالی علم دی موږ ته پته نشته تاسو ولې خاندل وی رسول الله مبارک فرمایل ما په دې باندې وخاندل چې دا بندا به د قیامت په ورځ د الله جل جلاله سره بحث او مباحثه کوي نو دې به الله ته وایي چې یا الله تا خو ظلم د دنیا کې نو خلاص کړي تا را باندې ظلم کړو او تا چې دې را باندې زیاتې کړو الله ورته فرمایي ما خو تا باندې هیڅ زیاتې نه کړې بیا به دا بندا الله ته وایي په قیامت کې یا الله نن ورځ په خپل ځان باندې یو کس هم گواه تسلیمول ته تیار نیم یعنی زما خلاف که یو تن گواهی وکړي مثال ملائکه یا یو بل نیک انسان یا یو پیغمبر نو هغه گواهی زه د خپل ځان خلاف نه منم نه تسلیموم انو الله ورته فرمایي ټیک دزا ته خو بل چا گواهی په خپل ځان نه قبلې بل څوک پتا باندې گواهی نه کوي ولیکن که شرط استا اندامونو پتا باندې گواهی وکړ بیا بسي الله مو فرمایي کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا نن ورستا د گواهی لپاره ستا د نفس کافی دی بس یعنی ستا د نفس پتا باندې گواهی کوي او دا غره کافی دی ستا د لپاره کرامن کاتبین نو بیا به دغه اندامونه د انسان لاسونه او خپې او دا غوږونه او دا سترګې دا ټول دا به چې دی نو دک انسان خلاف ګواهي شروع کړي یعنی دا خپل لاسونه په د باندې ګواهي وکړي او دا رنګې دا خپې غوږونه دا ټول به چې دی نو د خلاف هغه چې دی نو ګواهي شروع کړي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا بیا به دی دا خلق به دی به د خپل سرمنو ته وایي سرمنو ته مراد دا خپل اندامونه دي دی به د اندامونه ته وایي چې دا تاسو زموږ خلاف ګواهي ولې وکړه یعنی پکار خو دا وه چې تاسو زموږ خلاف ګواهي نه وکړې هغوی به ته په جواب کې وایي دا اندامونه انفقنا الله الذي انفق كل شيء مونږ ته خو طاقت د ګویا او د خبرو کولو هغه الله راکو چې هر یو شي ته طاقت د خبرو کولو ورکړی دی یعنی معنا دا ده چې مونږ په خپل اختیار ستاسو خلاف ګواهي نه ده کړې بلکې دا خو الله جل جلاله مونږ ته حکم وکړو نو لهذا هغه الله چې تاسو پیدا کړي په اول ځل باندې انو دا حکم مونږ ته چې د ستاسو خلاف ګواهي وکړه وما كنتم تستترون الله به فرمایي ورته چې تاسو دومره خفه کیږئ او د اندامونو ته وایئ چې دا زموږ خلاف مو ګواهي ولې وکړه نو د قیامت ورځې نه چې کله تاسو یریدئ او د دې شرم نه یریدئ نو دنیا کې به تاسو داسې قسمه کارونه نه کول که نه په دې لاسونو باندې داسې قسمه کار نه کو په دې خپلو غوږونو سترګو باندې چې نن ته پریشانه کیدي او خفه کیدي نه ولکن ظننتم الله به فرمایي بندګانو ته تاسو خو ګمان په دنیا کې دا کولو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چې الله جل جلاله په ډېر څه باندې نه پوهېږي یعنی تاسو په دنیا کې هر څه کول او تاسو وی راشه بس اچا ته علم نشته غلاګانې کوه هر څه کوه ولیکن داسې نه وه دا هر څه علم هغه چې دی نو الله جل جلاله ته الله جل جلاله ارشاد فرمایي فإن أعرضوا پس که چرته دوی اعراض کوي فقلت ورته وایي پیغمبره انذرتکم یرولی ما تاسو لره صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود د سخت عذاب نه چې په شان دی د عادیانو او د ثمودیانو دی یعنی هغه عذاب نه مو یروم او یربل در کوم چې کوم په عادیانو ثمودیانو باندې راغلی و اذ جاءتهم الرسل هر کله چې راغلل دوی ته پیغمبران من بین ایدیهم مخکې د دوینا ومن خلفهم او رست د دوینا الا تعبدوا الا الله او پیغمبران ورته ویل عبادت مکوئ تاسو مگر د یو الله جل جلاله کوئ قالوا دوی وایي دوی په جواب کې وی دی قوم لو شاء ربنا که چېرته غوښتې پروردګار زمونږه لانزل ملائکة نو خامخا رالیږلې به یې وه ملائکه فإنا بما أرسلتم به کافرون بېشکه مونږ په هغه څه باندې چې تاسو پرې رالیږلي شوي انکار کوو یعنی تاسو چې کومې خبرې مونږ ته بیانوئ او چې وایي د الله وحدانیت ومنه دې هر څه انکار کوو فاما
من اشد منا قوه سوق زیات سخت زموننا پطاقت کی موږ طاقت واره زموننا مضبوط بلا سوق شته اولم يروا دې جواب دې په خبره باندې رد دي اولم يروا ايدای نګوري ايدای نپوهیږي ان الله الذي چې بشک هغه الله جل جلاله خلقهم چې پیدا کړی دي دوی لرا هو اشد منهم قوه هغه زیات دي دوی نه په طاقت کې چې کوم الله دوی پیدا کړی او دوی ځان ته طاقت والوي هغه الله په طاقت کې دوی نه سیوا دي وکانو بآیاتنا یجحدون او دوی پایتون زمونږ باندې چې انکار کولو د دنیا کې کار داو فارسلنا عليهم ريحا صرصرا فسراولې ګلمږه په دوی باندې تیز هوا فی ایام نحسات فهغه ورځو کې چې سپیری وي رد خو سپیری نی ولیکن د دې د بدو اعمال د بچي هغه رد سپیری ګرځېدلې وي د څه دپاره لنذيقهم عذاب الخزي د دې دپاره چې وسکو موږ په دوی باندې عذاب د رسوایۍ فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې والعذاب الاخرة اخزا او خامخا عذاب د اخرت ډیر زیات رسوا کوونکی دی وهم لا ينصرون او د دې مدد ونکړي شي عذاب د اخرت بیا ډیر زیات سخت دی واما ثمود او هر چې ثمودیانو فهدیناهم پس اخذ لمونږ دوی ته فهدیناهم لسملار اخذ لمونږ هغوی ته فاستحبوا الأعمى على الهدى فسغرقوا دوی دنوالی په هدایت باندې فاخذتهم صاعقة العذاب الهون فسونی ولو دوی لرا اغا تندر ذلت آمیز بما كانوا يكسبون فسبب د هغه عملونو چې دوی کول د خپلو اعمالو بدله ورته میلاو شوه ونجینا الذین آمنوا او نجات ورکوونکه مؤمنانو ته وکانوا یتقون او پرهیزګارانو ته ويوم يحشر اعداء الله افا اورز باندې چې جمع کول بشي اعداء الله دشمنان د الله الى النار اورتا فهم يوزعون دوی برا حصار کړی شي یعنی د دې لپاره چې تقسیم شي او جهنم کې ورګزار شي حتی اذا ما جاءوها تر دې پورې چې کله راشي دی جهنم ته شهید علیهم گواهی ورکړي دوی باندې سمعهم غوونه دوی او ابصارهم او سترګې دوی وجلودهم او دوی سلمني بما كانوا يعملون فساو د هغه عملونو چې کوم دوی کول وقالوا لجلودهم ان ابوا اذا خلق دخل سرمنو ته لما شهدتم علينا ولګواهی ورکړه تاسو مونږ باندې زمو خلاف او وقالوا ارضيب هو اذا اندامنا انفقنا الله الذي گویا کړي مونږه الله جل جلاله هغه الله انفق كل شيء چې گویا یې ورکړي دا هر یو سستا او هو خلقکم او حال دا چې پیدا کړي هغه الله تاسو اول مره باول ځل باندې و الیه ترجعون او خاص هغه ته تاسو واپس کولای شئ وما كنتم تستترون او نوې تاسو چې پټېدلې د دوی نه ای یشهد علیکم د دې خبرینا چې گواهی کی پتا سو باندې په قیامت کې سمعکم او منستاسو ولا ابصارکم او نسترګ استاسو ولا جلودکم او نسرمن استاسو ولكن ظننتم لیکن ګمان کول تاسو ان الله لا يعلم بشک الله جل جلاله ندی عالم كثيرا مما تعملون پډیر هغه سباندې چې تاسو یې کوي تاسو وې د عملونو په تعالی ته نشته دي وذالکم ظنکم الذی او دغه ګمان تاسو ظننتم بربکم چې ګمان کول تاسو په خپل پروردگار باندې دغه ګمان تاسو په الله کو څه ګمان تاسو وی چې الله په اس باندې نه خبر ارداکم تاسو یې هلاک کړئ فاصبحتم من الخاسرین فشوي تاسو تاوالیانو فإن يصبروا پس کسری دوی صبر کوي او لم يصبروا یا صبر نکي فالنار مثوى لهم پس اور او جهنم ټکانه د دوی دا اوس کدی صبر کوي او کنه ولیکن جهنم زیره فإن يستعذبوا او کدوی اغا طلب د عذر وکي فما هم من المعتبين کدوی عذر غواړي یعنی اوس عذرونه پیش کړي د خپل ځان د خلاصي فما هم من المعتبين ان ندي دوی د عذر قبول
د عذر قبول شوي نه، یعنی نه دي دی اوس چې دی دا عذر قبول شي او د دنیا ته واپس لاړ شي او د الله له عذاب نه خلاص شي. صدق الله.